هغه جینۍ هغه مبارک ته په نکاح کړه چې په نکاح کړه څه موده پس هغه امیر صاحب مړ شو د بلا مال ورته د مبارک ته د ښځې له طرف نه راغی لور له مال راغی خدای والا بچی ورکړه نوم یې والا عبدالله کېښود عبدالله ابن مبارک خو محنت یې څومره کړی دی چې کله یې دا لور ورته واده شوه نو دې مبارک 40 ورځې کور ته نوتلی 40 دی ښځه دقسې خفه او پریشانه ده او سوال جواب یې کړی و چې زه دله کومه ډوډۍ درلېږم دا به خورې که د پلار د کوره دې راځي نه به خورې نو چې 40 ورځې پس کور ته لاړ نو بیبي ورته ژړل وایي مبارکه تا چې زه نوم خوښولی دی ودونه تا خو زه لیدلې کتلې و مونږ کره د خدمت کړی او په ما د سپورې ډوډۍ خوړی د پلار د کور نار سره تلل دې راباندې بند کړي نو دې ورته وایي ښځې وایي دا ستا پلار ښه سړی دی نیک دی خو امیر دی ګورنر دی کیدای شي مال کې څه ګډوډوالی وي نو ما 40 ورځې په تا حلاله ډوډۍ وخوړه د مزدورۍ او اوس به در سره یو ځای کېږم مخکې نه ستا وجود کې وینه پاکه ده او زما پاکه ده نو که خدای بچی راکړه د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت به پرې کوم نو دقه بچی ولا عبدالله ورکړه چې لوی چلو فرد دی د پلار او د مور مال خرڅوي او دوړه کوي مال خرڅوي او دوړه کوي مور به ورته مینت کو چې بچي ته خو موږ د خدای نه د حضور پاک حدیثو له غوښتی یا بچې ستا دپاره خو ستا پلار 40 ورځې قرباني ورکړې ده د هر چا د واده شپې ته تلوارې دې ما له 40 شپې پس راغلی دومره خواري دې پلار کړې ده او دا ته څه کې خو عبدالله وایي چې بس زما ټول دوستان ګډ وډ لوفران هغوی سره به ګرځېدم مور به راته ژړل پلار به ژړل چې دې له هم نه وې غوښت یو ځل ودوم خوب یې نه یو مرغۍ په یو څانګه ناسته ده او هغه مرغۍ ده په خوب کې خوار سوي د قرآن شریف تلاوت کې یو مرغۍ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان ته اوس هم هغه وخت لا نه دی راغلی چې د خدای د ذکر دپاره په زړه کې لږ یره پیدا شي او خدای یاد کړي وی چې راویښ شوم ما وی چې د مرغۍ خو دا خبره ما ته مه وروله بس لاړ پلار نه وی بابا پیسې راکړه تجارت کوم پلار ورته بچې مونږ خو د پیغمبر حدیثو له غوښتی وي زه تجارت هم ښه دی چې لوپرانو نه خو بچ شي که نه نو څه تجارت یې وکړو لاړ او په کوڅو کې وګرځېد او د حضور پاک حدیث یې را جمع کړه غټ غټ کتابونه یې ولیکل د حدیث او کور ته راغی په یو څاروي باندې دا ټول کتابونه بار کړي د پاسه یې پې تارپال اچولی و چې باران یې خراب نه کړي چې قافله کې راغی نو پلار وله مخې له ورغی ورته غاړه بچې څنګه تجارت دې څنګه وي ډېر کامیاب څونه دې وګټلې وي دا په اوښ د پاسه چې څه پراته دي دا ټوله ګټه ده پلار یې خوشحاله و چې سره سپین به چې کور ته یې اوښ دننه که او ترپال یې ترې لر که ټول د حدیثو کتابونه و بابا وایي دا ګټه مې کړې ده مور او پلار یې ورته ډېر وژړل د خوشحالۍ نه بچي دقه موږ د خدای نه غوښته چې تا له خدای د پیغمبر د حدیثو علم درکړي هله بچې پیسې نورې واله که تجارت کې دې کمې وي او صلاقت کتلې نی او حدیث پاتې د حضور پاک شابه هلته م لاړ شه د مور د برکته دا بچې چې لوپر کېږي دا د مور پلار د برکت بچی نه چې غل جوړېږي د مور پلار یو ورځ دې غله وکړي شی کور ته راوړي دا ماشوم چې هله شی پټ وي مور ورته وایي بچې دا پلیټ کوم ځای وي دا لار کې مې ومونده که یو څپېړه وله دې مور ورکړه یوه څپېړه چې شابه کوم ځای دې مونځ ترې ځای کېده دې مونځ دې نه دی چا نه را پټ کړي دې به بیا به کور ته نه راوړي بچې درته وښایه جیب سر یې سره جیب کې وله ولټوه پیسې دا کوم ځای وي دا یې مزدوري کړې ده ښه مضبوطه څپېړه وله ور کوم ځای یې کړې دروغ وایي چا نه دې غلا کړې جیب وله ولټوي دا څه دي سګرټ دا کوم ځای
به د جومات ته بوځه استاد سره کښېنوه قرآن ته کښېنوه بچې به دې ښي او ستا به هم دین او دنیا ښي بچی چې برباد شو تباه شو دا زمونږ د لاسه تباه د دې بچو نه دا چې کوم ماشومان زما مخکې ناست دي قسم دی دا زمونږ ذخیره ده دا ګلان دي دا به لویږي ستاسو ځای به نیسي که دا تابوت جومات ته او په دې قرآن زده کړه او دې مدرسې ته بوت او د حضور پاک دین دې پې زده کړه او علم دې پې وکړه په خدای مې دې قسمي چې دا ستا دپاره په دنیا کې او په آخرت او په قبر کې یو ډېره لویه صدقه جاریه ده او که دقسې دې پرېښودلو لوپران ترې جوړ شو د دم ژوند تباه شو ستا هم تباه شو دی هم په آخرت کې غرق دی او ته هم ورسره غرق یې مهرباني وکړئ دا علما په تاسو نه محنت کوي دا جلسه چې کوي دا څه لپاره کوي زه یې راوغوښتم د کم لرې ځای نه نور علما یې راوغوښتل دا ناتخوانان حضرات دی راوستل نورالامین باچا صاحب دي وغیره څه دپاره دې دپاره چې دې خلکو ته تاسو محنت وکړئ چې بچي راولي چې مونږ قرآن ورته ښایو سکول کې چې د تا ته چا محنت نه کوي چې راول چې بچي ته سبق وښیم په کالج به